متعدد تحمتونه وکنځلې شروع کړې دي ظالمانو. کله ویل چې مزمم اتینا وامره ابینا ودینه قلینا، یو سپک سړی زمونږ علاقې له راغلی دین نه منو د سره. صحابه کرام به خفه شو چې یا رسول الله تعالی خلک مزمم وایي. کله به ویل چې دا پیغمبر جادوګر دی، کله به ویل دا پیغمبر شاعر دی، کله به ویل دا پیغمبر لیونی دی، کله به دا پیغمبر کاهن دی، کله به ویل دا پیغمبر دروغجن دی، کله به ویل دا مفتری دی، کله به دا په الله باندې ځان دروغ تړي. متعدد تهمتونه وکنځلې شروع کړې دي ظالمانو. کله ویل چې مزمم اتینا وامره ابینا ودینه قلینا، یو سپک سړی زمونږ علاقې له راغلی دین نه منو د سره. صحابه کرام به خفه شو چې یا رسول الله تعالی خلک مزمم وایي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل زه محمد دا منه چې یو سړی د چا توصیف کوي او خلاصېږي نه، مزمم به څوک نو. الله عز وجل د رسول الله صلی الله علیه وسلم تایید په دې کیفیت باندې وکړي چې د دوی نه د هغه ښکلی مقدس نوم بچ وساتو. کله به چې په لاره باندې تېرېده پیغمبر له به رسې په برګو کتل، لکه بعضې خلک وایي څه برګ راګورې، سترګې به ورباندې ایستلې. ته په یو مجلس کې کښېنه او سنت طریقه باندې لمونځ وکړه یا سنت طریقې باندې خبره شروع کړه. یهود نصوارا په دې لاره تېرېږي، والله که ورته په بد نظر باندې وګوري. خو که چا ورته وي چې دې حجرې له دې مجلس ته اهلالحدیث را روان دي او هغه پکې ناست دی، لرې مې کوي دا کرم څه کړی دي چې د پخوانه باباګانو داسې اثر لرل. هغوی زموږ د مشر سره دا مسله کړې، دوی د دوی سره کوي، بل یې د بل سره کوي، الی یوم القیامه همداسې روانه ده. الله عز وجل قرآن کې فرمایي وان یکادو ان مخفف من المثقل یقینا نږدې ده چې دا خلک ته وښویي. رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې کله منبر باندې کېناستو ودرېدو نو په دې وخت کې به دونه زیرباز انسانان ورته راوستو چې پیغمبر د نظره کې مریض شي راویې غورځي پرې ورځي او هغه درس معطل شي.